کې زمونږ مسلمانان دا نوې نوې پیسې نوې نوټونه حاصلوي یا د بینک نه یا د دکاندار نه، نو د هغې د کاپي په بدل کې د 1000 کاپي ده، نو مثلا 100 روپے اضافه علی 200 علی 300 علی چې هر څونه اخلي. دکه اضافه د شریعت په نظر کې جایز ده او کو جایز نه ده. نو دا اصول ځان سره یاد ساته. هغه کرنسی او نوٹ چې د یو ملک وي او کله چې د هغې مقدار او مالیت هم برابر وي. مالیت معنا ده چې د 100 روپو نوٹ ته زوړ بده باندې مثلا کیلو چینی ملاویږي، او یو نوې د 100 روپو نوٹ ته پاغې باندې هم کیلو چینی ملاویږي، پاغې دوه نه ملاویږي. نو پوه شه چې د نوي او زوړوالي کې څه هیڅ قسم فرق نشته. مالیت کې دا دوانه نوټونه برابر دي، صرف دا یو نوې دی او یو زوړ دی، مالیت د دې برابر دی. او دوانه د پاکستان کرنسی هم ده. نو چې کله کرنسی هم د یو ملک وي او مالیت هم برابر وي، نو بدې کې چې کله ته تبادله کې یو بل سره عدله بدلی کې برابري او هات در هات اغستل دا ضروری دي. کو یو طرف نه 1000 روپے وي بل طرف نه به هم 1000 روپے وي، کو 1220 سود شو، 1120 سود شو. دا 1000 خو به د 1000 په بدله کې شي، دا اضافه به د څه په بدل کې بلا عوض دې ته ویل کېږي سود. او سود ګوره اعلان جنگ دی. د رمضان کې مونږ د مغفرت په تلاش کې ګرځو چې الله به مو بخي، او په د آخري ورځو کې مونږ د الله سره داسې یو معامله ورمخې ته کو چې هغه الله سره اعلان جنگ وي، عرصه برباد شي. مسله ډیره حساسه ده، خو د لا علمۍ په بنیاد یا د کم ګڼلو په بنیاد باندې زمونږ یو ناسمج مسلمان به دې مسله کې ورینخلي او ځان خراب توراب کړي. اوس ضرورت هم شته چې بھئی زه دې نوې کاپیان هم حاصلېږم او د ګناه نه هم بچ شم. نو بیا علماو د دې د جواز یو طریقه ښودلې ده. ضرورت دی نو د هغې طریقه دا ده چې دکاندار یا بینک والا چې کله تاله نوې کاپي درکوي، مثلا 1000 روپے کاپي ده، نو د دغې 1000 روپو سره دی یو بل سیز هم یوځای کی، مثلا یو پین یا یو بل سیز هغه د وسره شریک کی. نو چې کله زه 1200 روپے ورکوما، نو د دې 1200 په بدل کې د مال هغه پین او هغه کاپي یوځای مجموعه راکي. علما فرمایي چې دا 1000 روپے خو به د 1000 په بدل کې شي، او دا اضافه 100 یا 200 روپے به د هغه پن یا د کاپي یا د رومال یا د ټوپۍ چې هر څه وسره شریک کړي د هغې په بدل کې بشي. نو مسله به جایز شي. په دې وجه به ستا ضرورت هم پوره شي او د الله رب العزت دغه اعلان جنگ نه هم بچ شي. نو دا یو طریقه شته. جیدها وردیها سوا. د سود په باب کې دا حدیث ذکر کیږي. مفهوم داسې دی چې کله د یو سیز جنس او مالیت یو وي، یو شانتی وي، نو په هغې کې زوړوالي او نویوالي لره هیڅ اعتبار نشته. مثلا یو طرف ته 5 کیلو غنم دی خو یو کال په تیر شوی دی، زاړه دی، صحیح دی خو یو کال په صرف تیر شوی دی. او بل طرف ته نوی تازه غنم شوی دی 5 کیلو، نو کو دک زاړه د نوی په بدل کې اخلي، نو عموم برابري ضروری ده. کو سړی د وای چې زه دله تازه غنم در کوم 5 کیلو او ستا دا زاړه دی یو کال، ته به 6 کیلو راکې غنم، دا اضافه سود دی. ولې جنس یو دی، وزن مقدار یو دی. نو چې کلم د یو سیز کې دوه خبرې راشي چې د هغه یو شانتي وي او د هغې مالیت یا وزن یا مقدار هم یو وي، په هغې کې برابري ضروري ده، په هغې کې اضافه د سود په زمره کې داخله ده.